د بجلی د غلا انوکه طریقه. تاسو دغه ویډیو وګورئ دغه ملګري دغه کس څنګه غلا شروع کړې ده. یعنی حکومت لیم دوکه ورکړې ده، خلکو لیم دوکه ورکړې ده، خلکو ته دا ظاهره کړې ده چې زه پاکستانی یم او د پاکستان سره مینه کوم. نو تاسو وګورئ چې دا جنډۍ په کم غرض په کم نیت لګولې ده. ولیدي نو دا غریب سړی چرته لنډولی شي. او که بیا وګورې بجلی ته نو بجلی په 24 غنټو کې صرف یا 2 غنټې وي یا 4 غنټې، نو زیات نه زیات په ځینو ځایونو کې 6 او 8 وي. د دې نه اړو زیاته خوشته دی نه. او بل چې بیا وګورې 6000 8000 10000 نو دا به مجبوره دا خلک د ډېره مجبورۍ نه بیا دا غلا کوي. ځکه چې د چا 6000 8000 وس چرته کېږي. د یو سړي 20000 تنخواه ده، هغه 15 بچي دي او هغه بچي وساتي او که هغه د بجلی بل لنډ کړي. نو زه خو حکومت ته هم دا درخواست کوم چې تاسو یونټې ارزانې کوئ، بجلی ارزانه کوئ، ځکه چې دا بجلی پاکستان خپله جوړوي، څه بهر ملک نه خو یې نه راوړي، خپله بجلی ده او دومره ګرانه. نو چې دا تاسو ارزانه کوئ، بالکل مه په کونډو پسې ګرځئ، مه په غلو پسې ګرځئ، په خپله به هر څه ختم شي. تاسو ارزاني راولئ نو انشاءالله چې هر څه به په خپله لیمټ کې شي، هر څه به ارزان شي، هر څه به خپل حالاتو له راشي، هر سړی به په سکون زندگی تیروي. نو که تاسو غلا کوئ دا د ډېرې مجبورتیا نه کوئ، ځکه چې هغه دا غلا نه کوي نو هغه بل لنډ کي که هغه بچي وساتي. زما واپډې والو ته دا درخواست دی چې د غریبو خلکو سره گزاره کوئ او د دې زړه ازار مه اخلئ، ځکه چې د هغه اول پوښتنه وکئ چې د څومره آمدن دی، د ده وس کیږي نه کیږي. نو خیر دی د الله د رضا دپاره د دغه خلکو سره گزاره کوئ. تاسو خو ورته غلا وایئ خو د هغه مجبورتیا ده، هغه د دې نه بغیر بله لاره نشي. که تاسو وایئ چې بجلی دې نه استعمالوئ نو په تورو تیارو کې به څنګه وخت تیروئ؟ نو دومره خو به UPS بیټري خو چارج کوي که نه. نو مینوالو خفه نشئ، ویډیو در باندې بده لګېدلي معذرت غواړو او ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. الله پامان.